الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى في مقام آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علماء کرام، طلباء اعظام، یقیناً چې یو ډیره بهترینه موقع او مجلس دی چې د طلباو، علماو، نوجوان علماو دپاره د تربیت یو سلسله، یو تربیتی کنونشن یا ورکشاپ ورته ووایه، د هغې انعقاد شوی دی. او څنګه چې مخکې ناظم سټیج صاحب وفرمایل چې دا د 3 ورځو سلسله ده، یقیناً دا د دې وخت ضرورت هم دی او تقاضا هم ده چې د خپل نوجوان فضلاو او طلباو تربیت وکړی شي. دا تربیت مختلف اړخونه لري، مختلف پهلوګانې د تربیت، او تربیت بذات خود یو اهم او مقصدی شی دی، بلکې د نبی علیه الصلاة والسلام منصب رسالت او د نبی علیه الصلاة والسلام به حیثیت رسول او پیغمبر کمې ذمہ دارۍ وې، نو په هغه ذمہ دارو کې سر فهرست یو تربیت هم دی. قرآن پاک کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منصب رسالت باندې چې قرآن کله باس کوي او دغه ذمہ دارۍ بیانوي، نو یو ورکې تربیت هم دی. سورہ بقرې اولی سپارې د سیدنا ابراهیم علیہ السلام دعا قرآن ذکر کړی ده، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یو 3 کارونه د منصب رسالت په دې یو دغه آیت کې ذکر دی. یو تلاوت الآیات، دویم تعلیم الکتاب والسنة، او دریم تزکیه. چا 3 او چا 4 مستنبط کړي. خو بهرحال تلاوت الآیات ستوي، تعلیم الکتاب والسنت ستوي، دغه سره په دې مقزم کار نشته. مقصدی ټکی ورکې زما دا و چې وزکي. څنګه چې د پیغمبر ذمہ داری دا ده چې تلاوت الآیاتو کی د قرآن الفاظ هم امت ته ورسي.
نو دغرنگ د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دارو کې دام دا چې يعلم الکتاب والحکمه د دې کتاب او سنت معنا مطلب تعبیر تشریح هم امت کی او درم د تلاوت الآیات او تعلیم الکتاب والسنه په نتیجه کې د دې امت او مخلوق خدا اصلاح کی دا تزکیہ قرآنی لفظ ده احادیثو کې وتا احسان وای صوفیه کرام ورتا تصوف وای او دا سی جدید سلسله کې چې بسړو د چا په کې څه اختلاف ني او خبري ني تربیت او اصلاح دا تربیت او اصلاح دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ذمہ دارونو یو اهمه ذمہ داری ده ما ودا د وخت ضرورت هم ده خو بیا د دې تربیت مختلف اړخونه د ټولو نړوم به تربیت هغه نظریاتی او اعتقادي تربیت د عقیده او د نظریه تربیت دا د ټولو نه اول اهم ده او الحمدلله زمون د جماعت اشاعت توحید و سنت د علماء طلباء بلکې تر عوام پورې دا تربیت شوه دی او کیږي او دا زمون په کارونو کې سره فرص اول کار د قرآن دروس پروګراماتو کې د عقیده خبره نو یو قسم تربیت نظریاتی تربیت اعتقادی تربیت دویم قسم تربیت بیا هغه عملی تربیت دا اعمال او اصلاح په اعمال باندې مهنت عبادت باندې مهنت او بل قسم اخلاقی تربیت آداب اخلاق خودش عمل کې راوستش بل تربیت روحانی تربیت چې صوفی کرام او مشایخ کوي الله سره تعلق جوړ شي دنه باطن جوړ شي او په دغه تربیتونو کې یو تربیت هغه مسلکی تربیت هم ده نو ور سره بل یو تربیت انتظامی ده نو بل یو تربیت فکریم ده دا تربیت ګڼ اقسام دي په دې باندې علماء لیکل کړي دي شته ده خو د دې وخت ډېر لوی ضرورت د عقیده د تربیت او د نظریاتی تربیت نه بعد دا اخلاق او آداب او اعمال د تربیت سره سره فکری او انتظامی تنظیمی تربیت د وخت کې زموږ د طلباو ضرورت الحمدلله عقیده جوړه هو اعمال هم چې قرآن سنت سره تعلقي نو کو ډیر خني کم از کم فرایض واجبات خو پوره کوي غټ غټ حرام او نزان ساتي خو آداب او اخلاق ضرورت ته چې د دې تربیت وشي او ورسره چون کې مون د یو تحریک او د یو تنظیم حصہ یو نو پکار ده چې انتظامی او تنظیمی تربیت ته هم وي نن سبا چې مونږ ته معاشره کې او دنیا کې او د عالم کې کم تحدیات دي چیلنجز دي مقابلی دي او زموږ سره مخه ده او خاص کر وسره واسطه ده علماء د اهل حق ده د دې دور هغه چیلنجز دي د دې دور هغه تحدیات دي مقابله سره ډیری دي د کلی علاقې په ستمي خامخا د قران او د توحید سنت دای چې د قران او د توحید سنت خبره کوي نو کلی وطن کې بعد د عوامو د ناپوهه د وجه علماء سو د مقابله دا خبره مخه ترایي خو خبره د وخت کې زما عالمی سطح ملکی سطح باندې کم تحدیات کم داسې فتنی دي کم داسې پمون باندې اٹیک او حملی دي
چې هغه د دې وخت تقاضا ده چې یو عالم طالب ته خبره می یو میدان دعوت کې کار کوونکې داعی داغې نه خبر وي او داغې پر رد باندې پوي دای په کرکوتونم خبري او بیا مسلمانان عوام یا تعلیمی یافته طبقه یا د سوشل میډیا سره تعلق لرونکي نوجوان نسل د دغه فتنې نه څنګه بچ کړي شي. ځکه الحمدلله زموږ د جماعت او د مشایخ د اولي ورځې نه موقف دا دی چې هر باطل هر منکر رد زموږ کار نو دیو جنا هر باطل او هر منکر د وخت داغه په جنګلو او داغه لپاره تیاری هم زموږ کار چې موږ د دې ته تیار یو. کم موضوع چې ماته حواله شوی ده ناغه خو په ګنټه نیمه کې کېدل ګرانې خبرې دي خو د هغې صرف یو داسې ابتدایي مبادیات صداغې متعلق شعور وغیره خبره به ګنټه نیمه کې وکړی شي. هغه دوه غټ موضوعات دي، یو الغزو الفکری او دویم رد الالحاد. دا خو مستقل موضوع نه، مستقل دی وخت کې فن جوړ شوی دی. الغزو الفکری فن دی، نن سبا پای کې پی ایچ ډی نه کیږي، فن دی. دارنګ رد الالحاد نن سبا د یو فن حیثیت اختیار کړی دی، دونه لوی وسیع دنیا ده. نه په ګنټه نیمه کې نه مونږ دورې تفسیر سره پړاو نو کم از کم هفته 10 ورځې یو باندې او هفته 10 ورځې په بل لګو. خو زه په دې موقع باندې د هغې صرف داسې یو قسم لا تعارف او څه مختصر غوندې آګاهي. فتنې چیلنجونه تحدیات ماوي وی هر دور کې وي او د هر دور د فتنې نه ځان خبرول غواړي، خو فتنې رد کول ځان ته خبرول د هغې لپاره تیاری دا زموږ د دین تقاضا ده. په امت کې د ټولو ناول د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه بعد کم فتنې پورته شوې د نبی علیه السلام وفات سره. ابا تاسو علم علماء طلباء ته معلومی وي مانین زکات نه انکار نکو، خدای وی چې زکات بیت المال تناواله کو، پیغمبر ته مواله کو، خلیفہ تناواله کو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی. دا رنګ بل فتنه د مسلمة الکذاب، ختم نبوت انکار او د نبی علیہ السلام په نبوت باندې خبش خون شب او دارن حملاور مسلمة الکذاب. او یو بل فتنه هغه وا ارتداد، خلق بعض قبایل مرتد کېدل شروع شو. دغه وخت کې د اسلام اولنې خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه فتنو د سرکوبې لپاره میدان عمل دراوته او د مسلمة الکذاب سره مقابله وشو. هغه فتنه ختم کړی شو، مرتدینو سره جهاد وشو او مانین زکات پسې هم تلو چای بیا قایل شو. دیو جنا رستو امت کې دا یو محاوره وګرځیدا، محاوره شو کله به چې فتنه په امت کې پورته شو د هغې فتنې دپاره به څوک د ردنو د مقابلې بنو نو علماو بس دا محاوره جوړه کړه چې ردتن لا ابا بکر لها، ردت دی خو ابو بکر نشته چې مقابله وکړي. نو یقینا دی وخت کې ردتن خو لا ابا بکر لها، ډېر ردتونه فتنې شمیر نه بهر خدا دا چې دیلا د ابوبکر جانشینان پکار.
او دغه د ابوبکر جانشین کنن د حکمران په شکل کې نشته، الحمدلله د حق پرست علما په شکل کې شته. هر وخت علما حق پرست د داسې فتنونه با خبر او بیدار وي او د هغې د خپل وس مطابق رد کوي. مولانا ابوالحسن ندوي د دې بني صغیر پاک و هند لوی مفکر دی. د هغه عربی کې داسې وړه غوندې رساله ده، ردتن لا ابابکر لها. عربی کې هغه په دې الحاد باندې خبرې کړي او د هغه په تحریراتو کې هم په دې باندې ډېرې تبصرې تذکرې شته. حالانکه هغه وفات ته 2000 کې وفات د وفات هم تقریبا 26 سال وشي، خو دا تحریر د وفات نه مخکې نه دی، ډېر مخکې لیکلي دي. کیدای شي چې دا 50 سال مخکې وغیره د تحریرات دي. هغه دونه دورس انسان او جهان دیده و چې هغه دنیا لیده، حالات لیدل نه. هغه وخت کې هغه خپل تحریراتو کې د خبرې لیکلي او ای دا دور چې کوم مونږ دي تیری 21ویں صدی ده، 2013 شوی دی، 21مه صدی روانه ده. دا 21ویں صدی دا ماده پرستی او د تشکیک دور دی. ماده پرستی ده، تاسو ګورئ هر سړی صرف د ځان غم کوي، هر سړی مفاد پرست شوی دی. تر دې چې مسلمان دی ولی مسلمان هم نن مفاد پرست دینی سوچ ولې نه لري، خو د هغې باوجود هغه ماده پرست. هر سړی وایي زما بس کېږي، هر سړی وایي یاره زما د بیړه پار شي نور دی دریاب ته ووځي. دا فکر د ماده پرستی دا د اسلام نه خلاف دی. د اسلام دا فکر نه دی. د اسلام فکر دا دی چې د ځان سره سره د امت او د بل فکر هم پکار دی. مسلمانی دا اصل کې کمال دا نه دی چې سړی صرف ځان د پاره دنیا کې ژوند تیر کی. کمال دا دی چې د ځان سره سره د نورو د پاره د ژوند تیرولو ډنګ هم سړی زده کړي. یوازې زه نه، زه سره د امت هم. دې وجې نه زمونږ شیخ کابلګرام رحم الله با دا خبره کوله، ابوی طالبانو مولیانو درد د امت پیدا کې او فکر عالمی جوړ کی. فکر عالمی جوړول غواړي او درد د امت. دی وخت کې د امت درد والا خلق کم دی، د ذات د درد لپاره ډیر دي. دی وخت کې د ځان فکر، د خپل کور فکر، د خپل اولاد فکر، د خپل ادارې فکر، د خپل پاټه فکر، د تنظیم فکر خوشته، خدا امت فکر مالا نشته. ماده پرستی نو دا یو بنیادی خبره ده چې سوچ عالمی وي او درد د امت پیدا شي. او موږ د ماده پرستی د دې دایرې نه لږ رابار شو. نو یو ماده پرستی ده د عوامو ته مو ګوره. عوام هم دا خیال دی چې مولوي صاحب پوه شو دین یې پوه شو. مولوي صاحب ته هر څه پرېښي، دا مولوي صاحب به دین دپاره قرباني هم ورکوي، وخت به هم ورکوي، محنت به هم کوي، لوږې تندې به هم تېروي. او زما پکې سویمه ده، دی خو بس چې 5 وخته مانځله راشي هم په مولوي صاحب احسان کوي. او یا که چېرته قرآن درس ته کېناست هم را باندې احسان کوي. نو ما دا پرستی دی وایي زه خو دی له پیدا یم، دنیا به ګټوم، دنیا به زیاتوم. نو یو دا دور د ما د پرستی. دویم دا دور هغه وایي دا تشکیک دور دی. د تشکیک دور دا دی چې په دې دور کې خلق په الله، رسول، دین، شریعت باندې شکیان شوي دي. او دا نتیجه د اصل د الحاد، دا د الحاد نتیجه ده. الحاد دی وخت کې زور او شور سره لګیا دی مخکې شي. او دغه الحاد شکار چې دی 2 قسمه خلق دی. یو هغه خلق دی چې جدید تعلیم یافته طبقه ده، ټول نه خو اکثر. دویم د دغه الحاد نه متاثر او تشکیک نه متاثر خلق هغه خلق دی چې سوشل میډیا سره زیات تعلق ده.
سوشل میډیا سره تعلق لري او سديني سوچ نشتا نو هغه خلک ته متاثر کیږي لګیا نو وای دا دور دراصل دا ماده پرسته او د تشکیک او د الحاد دور دی او دا دونه خطرناک حمله ده په امت د تشکیک او الحاد چې کچرته وای دی وخت کې امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد رحمهم الله دی جمدی وی نو دیو د فقه تدوین یو طرف تکړ فقه تدوین به ودرولو یو فقه لګیا مدون ګول کنه د فقه تدوین به رکو کړو او د فتنې د جواب د بارا و میدان عمل کې راغلیو چې د دې فتنې سرګوبي کړو نو واپس خپل ادارو ته ننوته د فقه تدوین به بیا شروع کړ او زما احساس دار کاغنن جمدی و نغیبت د فقه تدوین او درول او رکو کړو ځکه دا سیلاب ډیر خطرناک سیلاب لکه چې ملحد چاته وای د الله رسول نه منکر دین او مذهب نه منکر فتنه نورم ډیری او ټول فتنه دی او هر یو رد په خپل ځای اهم ده او هر یو فتنه خطرناک هم ده انکار حدیث فتنه خطرناک دا ذمہ داری ده علماء چې د تردید کی قادیانیت فتنه خطرناک د مونږ د ایمان حصہ ده د غیرت بکول غواړي بلا 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 لیکن دا چې الہاد داسې او شی ده چې د خود سره د الله د وجود او د الله دا وجود منکر د رسالت منکر د دین او د مذهب منکر ده ابل فتنه والا او بل منکر والا خو پس سمانه او صحابه پورې د الله او د مذهب خو قائل ده خو لیکن د سره د الله وجود نه مني او بیا زمون نوجوان نسل تعلیم یافته طبقه د سوشل میډیا سره تعلق لرونکي خلک الګیا د دینه متاثر کیږي د مسلمان بچی دی او لګیا د الله رسول بارک شکی شو ځکه چې دا سوشل میډیا او په سوشل میډیا باندې ناس دغه څه قسم ملحدین ایتیست الګیا دی د الله رسول پیغمبر دین احکام شریعت احکام مبارک شکوک شبہات ذہن کے اچ دا سے اعتراضونه کوي د عقل په کسوټه باندې د دین احکام لګیا دي تلی چې مخکینه چې اوري نو هغه شکی کیږي په الله رسول اثر خو علم نشته دینی معلومات نشته نالج نشته ته متاثر شي دا غرنګ تعلیمی ادارو کې بعضی کالجونه یونیورسٹی او پای کې بعضی پروفیسران او لیکچرران اچون کې ایتیست وی ملحدین وی یا دغه تشکیک شکاری ناغي لګیا دي زمون تاسو بچو ته دغه تشکیک او الحاد ذهن کې اچي او دا حالاتي چنن سبا وګورئ تاسو پخپل مولوی سے پخپل کلی کې پخپل علاقہ کې دیو ګوري نوجوان تعلیم یافتہ طبقه آئے روز برازي او تانه بداسي ته قسم ته پوښتنه یرا پروفیسر لیکچرر لیکچر کې داسي سوشل میډیا باندې دا خبره کله په یو حکم کله په بل خبره کله د پیغمبر سیرت او زندگی کله قرآن کله پیغمبر اسلام کله الله کله د الله د وجود باره کې داسې قسم سوالات نو دا یو خبره یا ساته چې اسنه دغه سټوډنټ ته دغه طالب العلم ته دغه نوجوان ته چرته ملحدونه وایي مسلمان دی د داغي تشکیک شکار شوی دی یا دا هغه پس ذهن کې یو شبهه پیدا کړي دا شبهه جواب وکول غواړي قران پاک چې مونږ ګورو زموږ چې تاسو ټولو د قران سره تعلق دی نو قران چې د منکرین او شبهات ذکر کوي نو جواب کوي د اصول دي چې د شبهه بس کوي جواب کوي خدای شبهه جواب یو قدیم دور او زمانہ وا نو هغه شبهه محکم وي دغه شبهات او جواب مونږ په یو انداز کو اوس دا دور چې دی د دې دور شبهات هم دغه شبهاتونه بدل دي او د دې جواب اندازه مزور قدیم نه دی جدید وجه سره محکم ملحدین دنیا کې خود محکم ملحدین او د دې دور ملحدینو کې فرق
الحاد مخکې انفرادي و، چرته فرد نیو، منظم نو. دی وخت کې الحاد منظم تحریک جوړ شوی. دارنګ د مخکې الحاد بنیاد صرف عقل او یونانی فلسفه و. معتزله را پاسېدله. معتزله د دې دور داسې وګڼئ لکه نن سبا چې جدت پسند خلک دی او هغوی په اسلام څه شبهات کوي. معتزله هم دغسې شبهات کول، عقل نه مني، ولې هغوی معیار عقل جوړ کړی، دا شی په عقل ثابت که منم به، نو هغه به عقلي جواب ورکولو. او هغه وخت علما ووې چې یوناني فلسفه یې زده کول غواړي. دا منطق او فلسفه چې زمون په دې نصاب کې راننوتې ده، دا د دې وجې دپاره راننوتې وه چې دغه دور د ملحدینو دغه تشکیک والا یا د معتزله وغیره جواب پیوشي. ځکه معتزله او دغه دور تشکیک والا استدلال د یونانی فلسفې نه کو. یونانی فلسفه ویلې او په هغې شبهات کول، د هغې په بنیاد. نو علماو هغه وخت دا محسوسه کړه چې دا فن علم شرعي نه دی، اسلامي نه دی، یونانی دی. خو دا د مدارسو کې پړاو کړی شي چې اهل علم په دې فن پوه شي او د دوی د شبهې جواب د دوی په ژبه کې ورکړي. د دې لپاره منطق فلسفه داخل شوی. دې وخت کې د دوی چې کوم شبهات دي د یونانی فلسفه په تناظر کې نه دي. نو په خبرو پوهیږئ، نو ساده ساده خبرې کوي. که عوام نه پوهېږي نو علما طلبا خو به پوهېږي. شبهات نن د یونانی فلسفه په تناظر کې نه دي، د عقل په تناظر کې نه دي. پخوا عقل کسوټي جوړه شوې وه، اوس خبره بل خوا لاړه. عقل نه اوس خبره برتلې ده. داغه جواب په عقل کې ده، هغه قائل کې ده. یونانی فلسفه نه طرز استدلال د معتزله او د هغه وخت شبهات کوونکو، تشکیک کوونکو او ملحدینو شبهات چې کول، اعتراضات کول، هغوی سره بطور اعلی یونانی فلسفه وه. دې وخت کې الحاد چې کوم دی هغه د مغربي فلسفه نتیجه ده. مغربي فلسفه د یونانی فلسفه لاړه. دې وخت کې هغې استدلال د یونانی فلسفې نه کوي. یونانی فلسفه خپله بیا یو مستقله فلسفه او فن دی، لکه څنګه چې یونانی ده. زموږ یونانی فلسفه لاندې د دې وخت کې د تیسیر المنطق او تسهیل المنطق نه شروع کړه، نو هغه سلمه پورې او بیا تکمیلو کې قاضي حمدالله او پلان دا ویل کېږي. څو کاله لګیا دی فلسفه ویل کېږي. داسې هم یو مستقله فلسفه ده، هغه هم څه 2 3 4 شپږ اتې ټکي نه دي، پوره مستقل فن دی. خو دې وخت کې چې څومره الحاد دی، تشکیک دی، داغه شاته بنیاد یونانی فلسفه نه مغربي فلسفه. د مغربي فلسفه په تناظر کې نن شبهات کېږي، اعتراضات کېږي او داغه جواب بم په هغه تناظر کې ورکول غواړي. که ته صرف زه به عقلي جواب ورکم، خبره د عقلي جواب نه هوته ده. اوس هغوی عقل نه، اوس داغه د مغربي فلسفه بنیادونه لس فلسفی دي. هغه لس فلسفه بنیاد دی او پای کې یو شی نن سبا چایته استدلال کوي او حواس او مشاهده، بس عقل نه، عقل سره نه قایم. ولی د علم ذریعه سونه دي، د علم ذریعه زمون دین او شریعت او زمون شرعي علومو کې چې کله وایو د علم ذریعه اول څه شی دی؟ حواس، دویم عقل. خو مون سره درېمه ذریعه څه ده؟ وحي. چاہے تا کاغی وحي نه مني نو د هغې نه داسې تعبیر وکړي خبر صادق. خبر ډېر شیونه داسې دي چې دنیا کې په خبر سره چلیږي لګیا. مثال په طور
تاسو ناس خلکو کې با چا دہلی نه لیدل دہلی چا لیدل نه لندن تاسو تللی د ناس تو خلکو کې نه خدا دہلی او لندن مونږ ټول منو چې دنیا کې دا زینا شتا دا مونږ نه په عقل معلوم کړل نه په حواسو معلومیږي دا مونږ ته خبر راغی خبر ده او خبر هم تواتر ته رسیدلې نو خبر هم د علم یو ذریعہ ده نو څنګه چې ته خبر د علم ذریعہ مانی نو د قصیدا وهم دا یو څه ده خبر ده بلکې خبر صادق ده او یقیني خبر ده خو بهرحال خبره ما دا کولا چې د اغي نن د علم ذریعہ صرف او صرف صد مشاهده او این په مشاهده واخه ساينټیفیک طریقې سره بشه ثابت ہے او د ساينس بنیاد په مشاهده باندې ده مشاهده نه براته تیر ہے خودل ته به خدا دا چې عرش مشاهده نه تیری دی وی د الله وجود ثابت کا نو چې تو تعقلی دلیل نه مشاهده اوس الله د مشاهده نه تیریږي نه تیریږي وحی په مشاهده ثابت کا نو موږ اهل وحی نیو د وحی مشاهده زموږ شته د وحی مشاهده خو صرف پیغمبر کولی شي بل څوک د وحی مشاهده کوي نه بل چاته خو بهرحال خبره ما دا کوله چې نن د اغي الحاد تشکیک بنیاد مغربي فلسفه ده او د مغربي فلسفه په لس اصول او لسو فلسفو بنا نه چې پای کې یو صحیح دی وی مشاهده یو شی په مشاهده سره ثابت ده تجربه نه وي تیرې ساينټیفیک طریقې نه وي تیرې ای جواب به بیا داغه په فلسفه ورکول غواړي خو ما یې څنګه چې د یونان فلسفه د معتزله او د رد لپاره وا داغه زمانه د الہات تشکیک د لپاره وا نو د دې دور د الہات او تشکیک د لپاره مغربي فلسفه ده او دا الہات در اصل د مغربي فلسفه نتیجه برحال دا یو غټه مسله ده اوس الہات قسمونه سدي الہاد چې د داغه تردید طریقه سره داغه لپاره تیاری سره ای کم غړغړ شبهات او اعتراضونه کوي نو دا ماوي دا یو ګنټینی ما خبره نه ده پورا دا یو مستقل کورس ده خدا ما سره مبادیات او ابتدایي خبره او تعارف په شکل کې وي خو په دې ځان بویر غواړي چې دا الہاد نه متاثر خلق سو قسمه یو خو هغه دی چې هغه ملحد دی آیتا اصطلاح کې علمی ملحد وای علمی ادا الہاد مناظر دی د الہاد داعی دی یو هغه خلق دی دویم قسم هغه خلق دی چې ملحدین نه دي هغه صرف د تشکیک شکار دي ایت دغه ملحدین په میډیا سوشل میډیا یا په عصري ادارو کې تعلیمي ادارو کې دغه شکوک شبهات ذهن کې اچي ناغي سره د خبره ډنګ او طریقه چل او دې سره جدا مونږ چې واسطه د عام د هر عالم او د جماعت د امام واسطه براغلی یا برازي تاسو وکړلی نو ملحد سر نه ده په دې ځان پوهه ملحد هغه چې غټ عالمي مناظري کیږي هغه ملحدین دي دا غریبانان د تشکیک شکار دي نو کله کله زموږ مرګري خدا الہات خبره کوي د الہات رد کوي خو مخه ته چې هغه د تشکیک شکار شوی دی او دا غزين کې شبهات دي او هغه تا دا میډیا یا دا پروفیسور هغه شوبه مخه ته کړه نو تا د ملحد وې نو کار دې غره خراب اسنه چې پزوري سکو ملحدی آیات سات دی قابل رحم دی وزن درانی ذکر کینه به او اسانه خبرم نه ده یو ورځه ځکه ایو له دونه غندونه ذهن کې خېدي او داسې سوالات بګی چې طالبم غوسه درولي خو وردا د غوسه میدان نه ده نه د رحم میدان او چې دا شکوک شوبات د لری کړه سم مسلمان ده خو کیږي په سوشل میډیا هم دا عصري دارم نه لګیا د سوالات دي شبهات دي د عالم کار دا د مړه د پیغمبر کار او د قران کار شبهات پیدا شي صحابه کرام تم خود شبهات او ازاله پیغمبر کړي دا کنه داره کې به فتوا لګولې ده سیرت راواله حدیث راواله
صحابه کرامو ته مخته شبهات شوي دي او شبهات بهر معاشره کې سوسایټي او سماج کې خلکو بکړي يهوديانو سره واسطه راغلي دا عیسایانو سره راغلي دا مشرکینو سره راغلي دا ای شبهات کړي دي د چې په خپل علم مطابق سره جواب ورکول شو ټیک دا کنه ده نو نبی عليه السلام ته رجوع کړي دا نو نبی عليه السلام صحابي کنزل نه ده بدر دي نه دی ویلي بلکې جواب ورکړي دا شډیر شتا اخو نظم هغه بیا غو مستقل موضوع جوړي خو بهرحال دا خلق قابل رحم دي د دې د شبهات او ازاله په پکاري دیوا په نرمه سره پویول غواړي او کچرته موږ د دې شبهات او جوابونو کو ځان او ته تیار نکو خپل په ځان وای نکو نو مونږ بیا لا جواب شو یا به د جذبات او نکار والو نو په زور به ملحد کو ولې وجدادا چې ال تدویتا په سوشل میډیا او یا په عصري ادارو کې او خبره خود لیکي ای ته وای اسلام نعوذ بالله نیمګړی دین دی ستاسو سوالات او د مسائل حل پکې نشته یو ول ذهن دا جوړ کی دویم بیا دا کوي چې ځا د تزوخم څنګه زلاړ شه د جمعات مولوی صاحب نه د مسلې ته پوسوک هغه سوال دا سکړي چې د مولوی صاحب یا تجربه ني یا د دې میدان سړی ني نه چې غرایشي نو په زیاده جواب ورکولو یا غلا جواب شي ځکه د فن سره تعلق نشته چې را جواب شي هم هغه یقین شي چې رښتیا دی الکه دا خو مولوی صاحب ته پته نه وانه چپ شو دا مطلب نه چې اسلام کې جواب نشته دا مولوی صاحب دغه میدان نه دی هر خپل میدان یا دوشي چې موږ د جذباتو نه کار وایو وای بېمانه شوي کافر شوي کلمه وایا خزر باندې طلاق شوا بس هغه سړی موږ داسې خویرو اترو او وی رښتیا غوي دی مولیان لسنه وزیدا جاهل دی جګړه کوي سړی سره او دا وره پوښ نو وره په زور په خنه کې پښه په دې خبره ځان پوهه دا د پارا سم مطالعه پکړ دا د پارا مې د مغربي فلسفې نه ځان خبرول غواړي دا د پارا د دوی د شبهات او غیره نه ځان خبرول او بیا داغه جواب خودی جواب په عقل څه گزاره کوي په نقل خو منینا دی به پسمنی وی په مشاهده او په تجربه به راته تیرای خو لیکن ما جواب ډنګ او چل وتعالى له درجی چې کله د مغربي فلسفې نه ځان خبر کې لکه د یونانی نه چې ځان خبره او بیا د هغه په تناظر کې د جواب ورکول غواړي تسلی تشفی و پکار برحال د الحاد والی سره د یو څو خبرې وي هغه باندې تاسو کتابونه شته کتل غواړي کومه مو داسې شوقي و خسرې نو مونږ دورې تفسیر کې دا مغربي فلسفه رد الالحاد الغزو الفکری دا شي نه پڑھاوي د دې ریکارډینګ شته ګوري ان شاء الله نو مادیاتو نو خبرونه با خبر شي بل پدې کې کتابونه رد الالحاد باندې رد الالحاد په نوم زموږ یو مرګره د شاګرد موږ سره پاتې شه د خالنا اوس 13 کال فارغ شو هغه کتاب لیکل پښتو کې رد الالحاد په نو اجتا شاید خالنا چرته ملون شي پښتو کې زموږ د مرګري نوم دی مولانا حفیظ الرحمن غالبا خ کتاب لیکل مغربي فلسفه اصطلاحات هم سناس ذکر کړی دی او د الحاد حواله سره بل کوم کسان چې نت وغیرہ استعمالي نو انټرنیټ باندې مختلف ویب سائټ یو مستقل ویب سائټ دی الحاد په نوم باندې الحاد.com وګوره الحاد نوم ورکړی دی حالانکه رد الالحاد دی الحاد.com په نوم باندې اردو کې د الحاد حواله سره جس ماله ماله دي ټول پکې د چا شوق زو کی هغه هم کتیش الحاد حواله سره دا خبره کافی وي دویم شی الغزو الفکری دا تقریر نه دی ماته وی مولانا سیبوی چې بزاده سه ورکشاپ دی نو ځکه زه درسی انداز کې لګی دویم شی د الغزو الفکری الغزو الفکری دا خو عربي نوم دی
اردو کې مونږ دیتا نظریاتی جنگ فکری جنگ زمون خلاف سره انګلیش کې وتا آئیډیالوجیکل وار وایي نظریاتی جنگ دی وخت کې د امت مسلمه خلاف چې کم جنگ شروع دی عالمی ناغا دغه نظریاتی جنگ جنگونه دو قسمه یو عسکری جنگونه او دویم نظریاتی جنگونه عسکری جنگ هغه دی چې میدان کې دواړو طرفونو فوجونه اسلحې بمونه جازونه ټینکونه اټم بمي وغیرہ وغیرہ جنگي په خوا زمانہ کې تور د توري سره ټکراوي دا میدان کې سرونه شیندل کېدل دا مخالف ملک او قوم علاقې فتح کولو تعمیرات ترقی یافته کارونه هغه خرابولو آبادونه کندرات جوړولو وغیرہ وغیرہ پای کې مالی جانی نقصانات کېدل او سم کېږي په جنگونو کې او دویم د نظریاتی جنگ فکری جنگ دغه جنگونو کې فوج د فوج سره تور د توري سره نه ټکراوي دې کې ذهن د ذهن سره ټکراوي افکار د افکارو سره ټکراوي کیږي دا جنگ په میدان جنگ کې نه کیږي دا په بند کمره په ګرمۍ کې ایسی لګېدل او په داسې پیچي کورسو باندې ناس دا جنگ لړاوی په نشوي الته حمله په آبادو دا ملکونو دا علاقو دا مادي جنگ دی او مادیاتو باندې قبضه کیږي دلته دا جنگ او دا حمله په افکارو اذهانو باندې ده دی وخت کې دا جنگ دنیا کې خصوصا د امت مسلمه خلاف په 100% کې تقریبا ز چې لګرا کم شم نو 20% 10-20% جنگ میدانی دی 80% جنگ نظریاتی شو 80% جنگ د امت مسلمه خلاف دا نظریاتی جنگ دی دغه نظریاتی او فکری جنگ نن امت مسلمه شکار دی او دغه اثرات سری دا اثرات دغه مخکې چې مو الحاد دا دغه اثر دی دغه نظریاتی جنگ نتیجه نن سبا مونږ یو سیکولر طبقه لیبرل طبقه دا پلان کې سره سیکولر دی لیبرل دی دا سیکولر لیبرل دا دغه نظریاتی جنگ نتیجه ده نن سبا وګورئ مو وی مغربي کلچر مغربي تهذیب عام شو دا مغربي کلچر او تهذیب عام کېدل دا د فکری نظریاتی جنگ نتیجه ده او نن ما وګورئ هغه نظریاتی جنگ اثرات دا شو چې تاسو د کلونو خنیم خبر والله عالم زمون خاریو تراشه وګورئ نو د دې نظریاتی جنگ اثرات بتاسو غیر شعوری طور د مسلمان فرد خصوصا نوجوان طبقه کې کوي نه څه هغه دا د ګیری سټایل خیال دی د ګیری سټایل د نوجوان د وختو سټایل د نوجوان د لباس سټایل د خبرو انداز دا سه چې دلته به مشران ناست د نن شل دیرش کاله مخکې چې کله ریډیو پاکستان یا پاکستان ټلویزیون باندې خبرونه تاسو اوریدلی چې کنه نه اوریدلی د خبرونو انداز وګورئ او نن 50 شل کاله بعد عمره خبرونو انداز وګورئ مخکې اردو کې خبرونه اوسم اردو کې خود مخکې اردو وره او د دې وخت اردو وره هغه اردو کې به 80% انګلیشي
او سټایل د اردو نه دی خوله چې کږی را کږی نو ته یې جوړې انګلیش وایي خیال دی دا ما یې څه دی د هغه کلچر اثر غم خادو کې وګورئ په ګس لاس ګلاس نیولې چوری کانټو سره خوراک د جایز ناجایز خبرې نه کوم جواز کوم حد پورې د جدا خبره خو زاغه کلچر اثر یادو چا کلچر اثر مړ یو غټ اثر د تخیم دی وخت کې دا تاسو چې څونه طالبان مولیان ناشتي نو تقریبا 90-95% علماء په جیب کې با سمارټ فون پروتي دام داغه جنگ صدا نتیجه اثر نه ده دا نه چې تاسو غلط استعمال وای خو لیکن دا داغه ولی وجه دا چې دغه نظریاتي جنگ دی په کومو طریقو سره کوي طریقې ډېرې زیاتې دي پای کې د ټولو نه مؤثر ترین ذریعہ به سره سوشل میډیا دا شي د مؤثر ترین ذریعہ دویم عصری تعلیمی ادارے الته ایتیسٹ لیبرل سیکولر باز پروفیسران لګیا دي زموستا بچی تا اق ظاهر ذهن کې اچي لګیا دي په دغه باندې دغه زمو خلاف جنگ راویږي لګیا دي کی دا رنګ د الکانو اړه کې هار لاس کې کړه خیال دی داسې قسم دا ټول څه شي د ویختو سټایل یو زمون طالب مولا ویخت پریدي نه د سنت پنیت پریدي سنت ویخته خو نوجوان طبقه چې ویخته غټ پریدي دا د سنت پنیت نه پریدي دا چرته د امریکای او د انډیا کرکټر او اکټر ته ګوري هغه سټایل دا ټول ویختو سټایل دا ټول خبره ما سری دا داغه نظریاتی او فکری جنگ اثرات تی چې مونږه تاسو ویني ګورو دا څه لړ موږي نور چې ګهرای تور شي ډیر څه مخه ترایش دغه جنگ ماوي نن زمو خلاف 80-90% جنگ زمو خلاف نظریاتی او دا 10-15-20% دا عسکری جنگ دا زمو خلاف لګیا دی شروع دی او د دې دا اثرات خو چې د دینه خبرول څومره ضروري نو هغه مر زمون په تعلیمي ادارو کې د باره کې سشتنه تعلیمي ادارو کې د باره کې سنشت زمو مدارسو کې هم سنشت د الغزو الفکری حواله سره یا د مغربي فلسفه چې بنیاد د بیا وروستو د الغزو الفکری بنیاد دغه مغربي فلسفه او الحاد نو د دې والے سره کورس نصاب کې صحیح وغیرہ نشته حالانکه دا د دې وخت ډېر لوی چیلنج او زمو خلاف ډېر لوی جنگ شروع دی په مو ډېر لوی حمله ده او عام عوام تعلیمی یافته طبقه نوجوان نسل نارینه زنانه مکمل د تشکیک د الحاد او د دې نظریاتی جنگ په گرداب کې گیر دي حالات داس شعوری غیر شعوری طور لگیا دا خلق د دینا متاثر کی د دې نظریاتی او فکری جنگ سے اشارات مون ته قرآن کې ملاوي او چې قرآن په دغه اندازو کته شو الحمدلله زمون هو قرآن سره واسطه تعلق دی او زمون د مشایخ مولا دا فکر را کړی دی چې قرآن پاک به هر دور او زمانه سره لګول غواړي نو زمو شیوخ په دور کې په دې عوامو کې په دې مسلمانانو کې شرکیات او بدعات رسم او رواجو نو هغه قران وسرو لګاو بالکل دا سه فټ کو لګاو دا سه شولا کا خټه او غټه اچل خو الحمدلله زمونږی زده خو دور بدل شو اوس دا قران د نوې دور سره ملګول غواړي اوس مونږ کې داسې خلک هم پکار دی چې قرآن کې دونه تدبر وکړي دونه سوچ وکړي چې دغه شیانو باندې ځان پوه کې وګوري چې دا قرآن کوم ځای کې د دې شرط کړي ځکه قرآن خود داسې کتاب دی چې د قیامت سبا پورې د انسانیت د مسلو حل پکې پروت دی خدا چې کله فتنه او کله مسله پیښه شوې نو اهل علم ته بیا راځي راکړه اس مستنبط کړي
خو بهرحال دا ماوی قرآن چې موږ وګورو په دغه تناظر کې ما چې کوم آیات لوستې د سورې بقرې د سورې بقرې د اولی سپارې چې قرآن وایي لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. سورې بقره 217 غالبا آیات. قرآن وی ولا یزالون یقاتلونکم، دا کفار با ستاسو خلاف ہمیشہ جنگ کئی. لا یزالون یقاتلونکم، ستاسو خلاف با جنگ کئی. نو کلا چه جنگ کی میدان کی داغی نتیجہ سے قتل، شہادت، ملکون روانول. قرآن دلتا دانوی چې تاسو خلاف با جنگیږي تر دې چې تاسو ووجني. دې ځای کې یادو نور ځایونو کې به دې ځای کې دلته قرآن وایي جنگیږي به حتی یردوکم عن دینکم، تاسو د خپل دین نه سکی واړئ. میدان جنگ کې دین نه اړول کیږي که زندګیانې ختمولی شي او سر کټ کیږي. قرآن دلته وایي حتی یردوکم عن دینکم. د دې دور پوهان علما وایي دا اشاره ده اصل کې دی نظریاتي جنگ. دا جنگ بستا خلاف کیږي او نتیجه به یې حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. دغه نظریاتي جنگ دی چې لګیا. کله قرآن وایي یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، دا نظریاتي جنگ میډیا وار دی زمون خلاف چې په خولې باندې د اسلام نور مړ کول غواړي. دغه نظریاتي جنگونه بهرحال دغه نظریاتي جنگ زمون خلاف شروع دی. د دې وګړو تاریخ آیت صرف اشاره کوم. مونږ چې خپل تاریخ راوالو نو نور انبیاء خلاف هم دا جنگ شوی دی. قرآن شته دی، قرآن کې سړی غورو کې معلومي خدا خپل اسلام د برایش د نبی علیہ السلام خلاف قرآن چې د منکرینو کم اعتراضات ذکر کړي، شاعر دی، لیوانی دی، مجنون دی، مسحور دی، پلان پلان پلان، دا دراصل د نبی علیہ السلام خلاف نظریاتی جنگ. ولی عسکری خو بدر و احد وغیرہ وغیرہ دا نظریاتی جنگ شروعات شو. او بیا وروستو داوا چې د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور کې ارتداد، مسلمۃ الکذاب وغیرہ دا زمو خلاف سو نظریاتی جنگ چې دغه نظریاتی جنگ خطرناک دومره شو چې سیوا دا دین نه کېده چې میدان عمل او میدان جنگ کې وسر مقابله وشي. هغه داسې انتها ته رسېدلی و چې د هغې بله لار نه وه سیوا د میدان کې د شکست ورکولو. ابوبکر صدیق خلاف د هغې نظریاتي جنګونو خلاف مقابله عسکري جنگ سره وکړه. ځکه دا امت باندې اول گزارو نو د دې گزار داسې جواب ورکول پکارو چې آینده یاد وساتي. نو ځکه یکدم جلټی سره ابوبکر صدیق میدان عمل ته راوتی او بیا د هغې نه بعد د عمر رضی الله عنه دور کې چونکې د هغه جلالی طبیعت، هغه سختی چې پیغمبر اسلام فرمایلو چې شیطان هم هغه لار پرېږدي چې عمر په کومه لار ځي. هغه په وخت کې خود داسې سنو کنټرولو. خدا سیدنا عثمان رضی الله عنه دور کې د هغه د نرم مزاجه نه د خلکو غلطه فایده واخیسته. نو دا نظریاتی جنگ زمون خلاف بیا د سبایت په شکل کې روت او عثمان رضی الله عنه باندې اعتراضات، شبهات تر دې چې یو لوی بغاوت او فتنه جوړه شو. د هغې په نتیجه کې عثمان رضی الله عنه شهید شو. خو هغه د عثمان رضی الله عنه د دور نه چې دغه فتنو سر پورته کړی دی او دا جنگ زمون خلاف شروع شوی دی، نو د هغې زخمونه تر اوسه پورې مونږ څټو. دا بیا شروع شو د علي رضی الله عنه دور کې، معاویه رضی الله عنه دور کې امن راغی. بیا د هغه نه بعد د هغه د وفات نه بعد د کربلا واقع په شکل کې دا ټول د نظریاتي جنګونو نتیجې. خو دا دې وخت کې چې کوم جدید زمون خلاف نظریاتي جنگ شروع شوی دی نو دا جنگ کله نه دی. دا جنگ در اصل زمون خلاف دویمه هزاره چې شروع شوه د دې ابتدا کې. اسلام نن سبا 1447 سے نو 1000 سال
اتیر شو دا نه عیسوی حساب سره عیسوی ویاد عیسوی حساب سره د دې دویمه هزاره نه دی وخت کې 2026 ته نو کله چې 1000 صد پاسا دغه وخت کې په مونږ باندې د عالم کفر حمله ورشو صلیبی جنگونه زمون خلاف شروع شو قدس زمونږ په اولنی صلیبی جنگ کې ونیولې شو مونږ باندې یورپ حمله ورشو ځکه چې دا ټول وطنونه ملکونه مسلمانانو نیولي فتوحات شي صحابه کرامو دور کې بنو امیه دور کې بنو عباس دور کې او د اسلام جنډا په دغه وخت کې د دنیا په درو بر اعظمو ایشیا افریقا او یورپ سرحداتو ته رسیدل بلکې اندلس یورپ ته په اندلس کې زمون پوره خلافت 600-800 سال چې زوال سره کو 800 سال تم حکومت کړي په یورپ باندې حکومت شوه نو په درو بر اعظم باندې اسلام 1200 سال حکمرانی کړي او دا تمام یورپ مغرب دا خلک زمون غلامان او ماتخ پاتې شي خو بیا زمون حالات صدا سراغه زوال راغه اخر دا د هغه په باندې بیا حملاور حکومتونه کمزوري شو نو صلیبی جنگونه زمون خلاف زمون انتقام اغسطا صلیبی جنگ د مذهب پنوم جنگ د عیسائیت زمون خلاف ایو اوږد داستان دی تقریبا دا پا 1080 لگبگ زمون قدس وغیرہ اونی ولیش و دا خلاف پا دویم جنگ آغا نور الدین زنگیو کو دریم جنگ کے صلیبی جنگ کے صلاح الدین ایوبی قدس فتح او بیا د دې مسلسل شکستونه اته صلیبی جنگونه شي اته صلیبی جنگونه د دوه کې د غي غلبه وا د دریم نبی زمون غلبه راغله او قدس واپس شوه کله چې دی قدس باندې بار بارو جنگیدل او دی شکست کو صلاح الدین ایوبی او دا غنه بعد د خاندان نه دی شکست خوړ نو د دوی د فرانس یو بادشاہ چې هغه ته سنت لوئس وی سنت لوئس نهم هغه بادشاہ بار بار حمله کوله او اوم جنگ کې گرفتار شو مسلمانانو سره قید کې او بیا آزاد شو اتم جنگ له چراغ بیا شکست خوړل چې واپس لاړ نو یورپ کې داغه وخت دانشور او پوهان را جمع کړل او دا یو نظریه غا پیش کړه سنت لوئس او چې نور مسلمان میدان کې عسکری میدان کې نشواله مسلمان په عسکری میدان کې موږ شکست نشو ورکوړي د دې خلاف یو بل جنگ شروع کول غواړي چې هغه ته نظریاتي جنگ نظریاتي جنگ دا جدید د دې دور د دې بانی دغه سره او بیا سو شو او سو کړل نو دا مراحل خو ابتدا دینا دا بیا دوی شروع کړه صلیبی جنگونه ابتدا شو د دې 15 مراحل دي د دې جنگ د بنیاد بیا ورپسې استشراق دا دویمه مرحله بیا دا غینا بعد استعمار سلورم نمبر ردت تنصیر او پینزم دی وقت کې چې زمون خلاف کم نظریاتی جنگ شروع دی هغه ته گلوبلائزیشن وار یا علمگیریت ویل دا پینزم مراحل دا هر یو مستقل موضوع ده خو بنیاد هغه کې خو صلیبی جنگ ابتدائی مرحله ده دینا بعد استشراق مستشرقین دا د یهود او نصارا دای خلق را پاسې دل اسلام سټډي ک عربیت زده ک ځان پوي ک او په اسلام اعتراضونه شروع نن چې څومره ملحدین سیکولر لیبرل خلق یا منکرین حدیث سونه اعتراضات او شبهات کوي دا ټول ورله مستشرقین مهیا کړی دا د کتابونو کې پراته دا سنوي نه دي دای دغه نظریاتی جنگ د پاره دوی خپل اهل علم تیار مستشرقین کافر مولیان عوامو کی خبر خوریدنی کنه زه اکثر طلبا پویوم مستشرقین چاته وي مستشرقین
چرتا د عوامو په خوا وی کنه یره وای کافر مولا راغله او ظالم مسلې کولې ها نظر دغه کافر مولای دا یهودی وی عیسائی وی وغیرہ خو اسلام سټډی کړي ده په دې نیت نه چې اسلام راوړم په دې نیت نه چې اسلام خدمت وکم په دې نیت چې په اسلام اعتراض باقاعده د هغې ادارې دي په یورپ کې برطانیه وغیرہ کې باقاعده یونیورسټۍ دي باقاعده مدرسې دي لکه زموږ مدرسه دا مونږ چې هدایه او شرجامي او مختصر او وغیرہ پڑھاو بالکل دا ورته پڑھاوي مکمل دا پڑھائی ورته کیږي عربي زده کوي تفسیر زده کوي حدیث زده کوي فقه زده کوي اختلافي مسائل رفع الیدین عدم رفع الیدین حیات ممات دا مسلې ورته زده کوي دا ټولې دا ورته ښیي خو دې لپاره نه چې مسلمان شي چې دی بیا په اسلام اعتراض او دغسې مستشرقین ډېر ګڼ دي په اسلام په سیرت کې چا اعتراضونه ده چا په فقه اعتراض ده چا په قرآن اعتراضونه چا په حدیثو هر فن کې بیا دوی کار کړی کتابونه یې لیکلي په جلدونو کتابونه د دې مستشرقینو دي په سیرت یې لیکلي دي په تاریخ یې لیکلي دي خو خپل زهر یې ورکې نه ایست دغه ته مستشرقین وایي نو داسې قسم خلک یې تیار کړه چې په اسلام اعتراضونه وکړي هغه اعتراضات شبهات بیا د دې ځای نه چې کم تعلیم له هلته خلک تلي او هغه مضبوط ایمان والا خلک نو لکه پرویز غلام احمد پرویز د منکرین حدیث بانی دا هلته تعلیم وکړو نو څومره چې حدیث باندې اعتراضات دي دا د پرویز نه دي دا د هغه مستشرقین د استادانو هغوی ورته دا ښودي دي او دلته راغی او دغه ځای نه دا شی نن د الحاد د ملحدینو سیکولر لیبرل خلکو څومره شبهات اعتراضات دي دا اصل هغه ځای دای په کتابونو کې دي دوی راغستي څه نوی شی نه دی خو دا استشراق دویمه مرحله وه دریم بیا دوی استعماري دور شروع شو زمونږ په دې ملکونو باندې حملاور شو زمونږ خلافتونه کمزوري شو فرانس برطانیه وغیرہ جرمنی دا ملکونه دوی رالل چې کوم چا سره د مسلمان کم ملک نږدې دی هغه قبضه کوه او پاغي باندې خپل حکومت مسلط کوا لکه هندوستان ته چرال انګريز راغ ایسٹ انډیا کپڑے بنوم راغې د مغل دور کې او بیا ملک قبضه ک او تقریبا 90-100 سال پورې هغه د حکمرانی وکړه دته استعماري دور وای استعمار خو بیا دوی سوچ دا وکړه چې یاره مونږه دونه وسایل استعمال کو فوجونه بوزو جنگ کو ملک قبضه کو خلک بیا هم زمون ما تحقیقی نه مسلسل د آزادۍ تحریکونه لکه بری صغیر کې وشو انګریز ملک نه اوس نو هغوی طریقه بدله کړه چې اوس هم خپله نزو بلکې خپل غلامان او د خپل ذهن خلک به تیارو کار به راله هغوی کوي نو دې وخت کې هم استعماري دور دی خو مخکې انګریز په خپله راته اوس په خپله نه راځي اوس یې دلته تیار کړی کینولی دی دل دماغ سوچ د هغه دی کار د هغه لپاره کوي ملکونو ته نظر واچوي د مسلمانانو حکمرانان اکثریت حالت سره هغه استعمار دی سامراج دی د هغې په اشارو چلیږي که هغه ورته هغه ځای نه اډر کوي نو دی وایي یسر کوي نو دا مې استعمار دی خو دې طریقه بدله کړه چې د دې خلک پیدا کړو هلته کښېنو نو دا استعماري دور دا یو اوږد تفصیل دی بیا جدا موضوع بیا دې نه بعد چې کله استعمار راغی نو ورسره ردت او تنصیر شروع څلورمه مرحله ادا چې دلته هندوستان ته رالل افغانستان باندې امریکا رااله یا په بل ملک نو ورسره دوی خپل عیسائی داعیان ځان سره راوستل چې ته دوی مشنري وایي مشنری پادریان ارالت تاسو پنځپیر کې با د سوره ال عمران په ابتدا کې د فندر واقع اوریدلی دا اصل مستشرقو او دا اصل د ردت او تنصیر لپاره راغلی لکه چې د حکومت راشي بیا داسې خلک پیدا کی چې به خلک د اسلام نه واړه نو دقه ته ردت او تنصیر وای زموږ د ملک اوس هم شروع دی د اداري د عیسایت سکولونه دی ایت میشن سکول وای هسپتالونه دی میشن هسپتال وته وای باقاعده اف ام دی وغیرہ په خپل عیسایت پرچار وسم دی وخت کې چې کوم نظریاتی جنگ زمو خلاف شروع دی او دغه مرحلونه تیرېده نه دی وخت کې پنځمه مرحله ته را رسېدلې ده دې ته وایي علمگیریت ګلوبلایزیشن عربی کې وته
علما عین سره علما ویل کی ګلوبلایزیشن علمگیریت مړه بس دا ساده الفاظو کې داسې فضان بوی کا چې څنګه زمونږه حکومتونو زمونږ یو ریاستي بیا غټ سلطنت شي نو بیا خلافت شي گویا کې داسې وګڼه چې زمونږه خلافتونه د نبی علیہ السلام وفات نه بعد زمون خلافت شروع شو دغه حدیث راتل البنبوتی بیا به خلافتی اولنې خلیفہ د اسلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی او اخیری خلیفہ د اسلام اخیری 1923 کې ختم شو 23 کې خلافت عثمانی آغا چې سلطان عبدالمجید خان لازم اخیری خلیفہ دے 1200 سال مونږ دنیا باندې حکمرانی کړل دوی گویا کې مړه لنډ الفاظ زاده چې زمون خلافت ختم ک او د امریکای او د مغرب خپل یو عالمی حکمرانی او خلافت دنیا باندې قائم کړي تسوی ګلوبلایزیشن دا د وی خلافت ته اې د پاره نیو ورلد آرډر پیدا ک اې د پاره ورلد بینک جوړ ک IMF جوړ ک دارن خپل جمهوری نظام خپل معاشی نظام کیپټالیزم سرمایه‌دارانه نظام دا شینه په دنیا مسلط دی وخت کې دنیا باندې د اغي نظام چلی نیو ورلد آرډر نافذ دی دنیا باندې ګلوبلایزیشن نافذ دی وخت کې سیاسی نظام جمهوریت دا غي نافذ دی په دنیا باندې ټول دنیا کې جمهوریت نافذ معاشی نظام چې په دې وخت کې دنیا کې چلیږي هغه سره سرمایه‌دارانه نظام دا داغي دی دا داغي نظام په دې وخت کې داغي تمدن او تهذیب داغي دی معاشرتی نظام داغي دی کلچر مغربي داغي دی او ګلوبلایزیشن دې سره سلور میدانونه دي سیاسی علمگیریت معاشی اقتصادی علمگیریت معاشرتی علمگیریت او ثقافتی علمگیریت دا یو سلور موضوعات دي د دې لرانه دا ډېر لوی تفصیل دی بهر حال ما دا تاسو ته د الغزو الفکری دا سلن او د لحاظ یو څو خبرې وکړې په دې به زما په خیال اکتفا وکړو دغه کدن نور کې ورزونه بیا به خبره وګړي او بهر حال خدا د دې دور د علماء طلباء د پاره نوې چیلنجونه دي تحدیات دي چې دا غینه د مسلمان او خاص کر اهل علم ځان خبر کی او د دې مقابله پکار مقابله د بار اول د پویا نه بعد بیا د مقابله کی او بیا د مقابله طریقه ده په بهر حال ما چې څنګه وي په دې باندې الغزو الفکری زما تفصیلی صدا سے درسونه شته ان شاء الله سو وګوري نو پوي بشي پورا تفصیلی ان شاء الله قولوا قولي هذا استغفر او څوک تاسو کوي تاسو ټایم د خپل تبوره